الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. درود شریف وایي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا الله پاک ما و تا مسلمانانو توئی اے مسلمانانو، اے ایماندارو مومنانو، کتب علیکم الصیام فرض کړل شوی د پتاسو باندې روزه نیول. چې هغه روزه نیول بل ځای کې راغلی دی شهر رمضان، چې هغه میاشت ده د رمضان. نن د شعبان المعظم 28 تاریخ دی، سبا 1 تاریخ دی. سبا مازیګر به مسلمانان د میاشتې د لیدو کوشش کوي. سبا شپېله شب التماس ده. التماس ویل کېږي لټون، او لټون د څه شي دی؟ د سپوږمۍ. خو که په نظر راغله نو بیا به د رمضان المبارک میاشت شروع شي. د رمضان المبارک د میاشتې استقبال وکړو، دا د الله ملمه دی. زمونږ او ستاسو به نصیب کې وي که نه به الله دې زمونږ عمرونو کې برکت واچوي. اللهم سلمني لرمضان وسلمه لي متقبلا. یا الله ما رمضان ته صحیح سلامت عافیت سره ورسوه او مې ساته. رمضان ما د پاره د سلامتیا والا جوړ که قبول کرانه. د رمضان په شروع کې کوشش دا وکړو رمضان المبارک ته د خپل وجود هم صفا کړو، جامه کپړه هم صفا کړو، که کېدای شي رانه زړونه هم صفا کړو، او خپل وجود له غسل ورکولو سره سره روح لم غسل ورکو، د روح غسل هم وباسو، او د روح غسل وځي توبې سره. ګناهګار یو، توبه پیش کو الله پاک ته، د کړو ګناهونو نه توبه وباسو. راتلونکي وخت کې الله پاک نه سوال وکړو چې یا الله د قبول شوو نیکو توفیق راکړي. د رمضان میاشت سپوږمۍ لیدو سره د مسلمان فرض لاړو 80 درجو ته ورسېدو. په یو فرض 80 درجې ثواب، او د مسلمان نفل الله پاک روچت که د فرض درجې ته ورسول. دا تاسو د دې مزدورکارو او محنتیانو او تجارت پیشه خلکو نه دا ګټه وټه چې کوي دي نه لږ تپوس وکړئ، چې ورته ووایئ چې په دې فلاني ټایم کې به په کار باندې تا ته کار به دې د 1 ورځې وي او دیاړي به درته د 80 ورځو میلاوي. نو بیا ته ګوره چې څومره شوق سره کېږي. الله دې د آخرت د نیکو دا شوق زمونږ زیات کړي. شته خو شته، خو الله پاک دې زیات کړي هرس. باقي ګورې ښه خاطر جمع ساتئ. فيه یزاد رزق المؤمن، د مؤمن رزق پکې زیاتېږي. ګورې ښه دا یې په حق له ډېر داسې مه فکرمند کېږئ چې بیا درنه کارونه اهم پاتې شي. په کوجه کې 22 رکعاته مونځ دی، 4 د سحر اوس هم کو الله دې قبول کړي، 10 د غرمې د ماسپښین، 4 او 10، 4 د مازدیګر، 18، 15 د ماښام، 23 او 9 د ماسخوتن 22. په دې کې 19 رکعاته فرض دي، 3 رکعاته واجب دي، 60 شو، او باقي 12 رکعاته سنت دي. 19 رکعاته فرض دي. ګوره څنګه 2 رکعاته د سحر فرض اوس هم که الله دې قبول کړي. 4 رکعاته د غرمې د ماسپښین فرض دي، 2 او 4، 4 د مازدیګر 10، او 3 د ماښام 14، او 4 د ماسخوتن 14 او 4 19، پوره شو 19.
ها او وتر خو 3 دي 3 رکعاته وتر دي او 12 رکعاته سنت 2 رکعاته سحر اوس موږ الله دې قبول کړي 6 رکعاته ماسپخین 4 مخکې او 2 ورپسې نو 6 شو 2 د سحر 8 او 2 د ماښام 10 او 2 د ماسخوتن 12 الله نو غواړو چې دا رکعاتونه خو زمونږ او ستاسو چې کوم د جمع دي چې دا به جمع نشي نیت وکړو الله پاک نو غواړو په روژه کې زمونږ او ستاسو یو 20 رکعاته منځ را الله زیات کو 20 رکعاته د تراویح 20 رکعاته ختم هم پکې کېږي ټولو جمعاتونو کې او بیټکونو کې هم ختمونه کېږي الحمدلله په ختم کې شرکت وکړو انشاءالله العزیز او 20 واړه تراویح جمع سره کو دې سره صحت هم ډېر ښه کېږي او عملنامه هم ورکې ښه د نیکو ډکېږي که خیر انشاءالله او داسې کار وکړو الله پاک چې دا 3 رکعاته وتر نه دي دا هم راته جمع سره که سبحان الله نو د جمع 19 رکعاته وکړه اسو شوه 20 شوه وتر سره او 20 تراویح شوې د جمع 40 رکعاته سبحان او په یو رکعت کې 2 سجدې دي او حدیث شریف کې راغلی دی بنده چې خدای پاک ته د ټولو نه زیات جخت او نږدې په کم حالت کې وي هغه د سجدې حالت نو 80 سجدې زمونږ او ستاسو جمع سره شوې 80 سجدې الحمدلله د دې چې بیا اجرونه او ثوابونه را فقط کې کنه نو دا د دې نه کروڑونه اربونه نیکي جوړیږي او نفلونه هم چې ور سره کوي ان شاء الله چې مقرره سره د تهجد منځ آسان شي د روزه کې تهجد وړو ته آسان شي کور کې کړم کړم وي شور وي نو د پېشمنی او سحری د پاره هټول را پاسي بس لږ همت شي موسم هم دم رخله موسم دی چې په تازه وبو باندې مخلاص وینځل کی په تازه وبو باندې نو د الله پاک د دې نعمتونو شکریا د شکرګزار بندگان جوړ شو تهجد 8 رکعاته ټیم کمی 6 رکعاته غینه ټیم کمی 4 رکعاته غینه ټیم کمی 2 رکعاته یو سړی داسې و چې بیخي بس دومره چې هغه لږ خوراک یې پکې کولی شو دومره ټایم پاتې و دا ټایمونه مې زده کوي ما خو اراده کړې وه چې زه تاسو ته دا نقشه مخې ته کېدم او دا دې بیان هم درته وکړم خو خبرې ګڼې دي د وختونو هم ستاسو کارونو پسې به هم تګ کوئ خامخا خو دغه زده کوي خیر دی ځان له چېرته کې څوک لیکا پړی که نه مخکې خو موږ دغه کاغذونه چاپ کول خو اوس خو بس دا شیزونه هم دي خلکو سره او دا ټایمونه وګورو نقشې شته دی جوماتونو کې خو وي لکه اوس نن 28 تاریخ دی د شعبان یادوم ښه 28 او سبا 29 دی سبا بس پګمې کتلې کېږي کو کتلې شو بله ورځ به بیا زیارت په ورځ روجۍ که خیر انشاءالله یو خدا مهرباني وکړي د دې روجو په شروع کې دا ګډې وډې مه وایي څوک حکومت پسې لګوي څوک مولیانو پسې لګوي نه والله کا د حکومت څه کولی شو او نه د مولیانو څه کولی شو ځان خرابو بس رمضان ته ښه غلی ځان تیار کړم هغه اختر خو څه پټ شی نه دی که نه چې پټ پشي روژه خو پټېږي نه خو چې روژه دا کوشش وکړم چې زما یو ساعت هم ضایع نه شي اوس که دا سپوږمۍ د مازدیګر کې ماښام کې ښکاره شوه نو بس ټک روژه څه شو شروع شو نو روژه خو به اوس نیول خو به سبا شروع کېږي خو هغه برکات او خیرونه او رحمتونه هغه د نور پرې واته سره شروع شو د سپوږمۍ د لیدو که ومې لید هغه دعا وویم که نن شپه باندې مې ولیده که سبا شپې له مې ولیده که په درېیمه شپه مې پرې نظر پرېوتو هغه دعا وویم الله پاک نه خیر وغواړم ځان دپاره د خپلو مردګانو دپاره بخښنه وغواړم الله پاک نه او لږ ځان راغونډ کړم بس زمونږ سودا خو ډېره خوره وره پرته ده که نه خپله سودا خپل ځان لږ راټول کړو راټول چې دا رمضان زمونږ او ستاسو د تیر ژوند د ټولو رمضانونو نه زیات شاندار جاندار رمضاني جاندار بې روحني سا والا رمضاني د هغې دپاره کوششونه وکړو انشاءالله العزیز روژه څه ته وایي الله پاک موږ ته قرآن شریف کې ویلي دي ایمان والاو په تاسو روژه نیول فرض دي خدایه کوم وخت کې فرض دي وي شهر رمضان میاشت د رمضان سبا به د رمضان د میاشتې لټون کېږي که ژوند و انشاءالله په برخه او ژوند نو که ولیدلی شوه بس بله ورځ به بیا سي روژه که ونه لیدی شوه بس په چپه خوله به دغه یو ورځ بله به انتظار وکړي بیا لا بله ورځ بس بغیر بې غباره بیا به روژه انشاءالله دې کې درېیمه خبره شته نه او روژه د رمضان میاشت ده څوک چې تاسو نه وي د رمضان میاشتې ته حاضر شو قرآن شریف کې الله پاک فرمایي فمن شهد منکم الشهر
څوک چې د رمضان میاشتې ته حاضر شو، زمونږ د ناستو ملګرو کې د الله د ټولو حاضري ولیکي، پته خو نه لګي، نو فلیصم، په ده روژه نیول فرض دي، روژه به نیسي، روژه نیول پې فرض دي. بیا اوس دا خبره چې دا روژه ولې الله پاک په موږ فرض کړې ده، لعلکم تتقون، چې تاسو پرهیزګار شئ. د پرهیز دپاره یو شپږ خبرې د فضایل اعمال کې شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا رحمت الله علیه لیکلي دي. هغې کې درې بیګا مونږ وویلې. لومبنی څه وه؟ د سترګو حفاظت، دویم د ژبې حفاظت، دریم د غوږ حفاظت، د دل و دماغ د لاسونو د خپو د هر شي حفاظت. روژه څه ته وایي؟ روژه ویلی کېږي د صبح صادق نه غروب افتاب پورې. صبح صادق ملا بانګ مال ټیم چې ورته ویلی کېږي، خو صحیح د نقشې مطابق چې کوم ټیم داخلېږي هغه بیا تاسو نقشه کې وګورئ څه ټیم جوړېږي، وبیا وایو خیر دی، بیا هم د هغه ټیم نه واخله تر نور پرېواته پورې دی موده ده. د حلال خوراک نه، د حلال څښاک نه او د حلالې نکاح کړلی شوي بیبي سره د همبسترۍ او د جما کولو نه، دا درې څیزونه دي. دې نه ځان ساتل دي، خو څه سره؟ د روژې نیت سره، د روژې نیت سره. بې نیته یو عمل هم نه قبلېږي. ګورئ، بې نیته یو عمل هم نه قبلېږي. بیا یو څو ضروري خبرې دي پرون هم رانه پاتې شوې، بیا نن زه بخښنه غواړم. څه څیزونه داسې دي چې هغې سره روژه نه ماتېږي، لکه انجکشن یا ډریپ، دې سره روژه نه ماتېږي. څنګه نه ماتېږي؟ دغه شان وینه ویستلو سره، وینه د وجود نه وباسي، نو دې سره هم روژه نه ماتېږي. په هیره خوراک کولو سره روژه نه ماتېږي. دا هغه خبرې مې راونیوي چې روژه ورباندې نه ماتېږي. په سر کې تیل لګولو سره روژه نه ماتېږي. او سترګو کې رانجه چولو، دې سره روژه نه ماتېږي. په سترګو کې ساس کې چې هغې سره روژه نه ماتېږي، نه ماتېږي. د مسواک هغه ریشمې د خطا نه تېره شي، نو هغې سره روژه نه ماتېږي. د اوری نه وینه ووته، حلق ته لاړه، خو دا وینه دومره وه چې د لاړو نه زیاته نه وه، په لاړو باندې رنګ غالب شوی نو، نو دې سره روژه نه ماتېږي. د ضرورت په وخت کې غاښ ویستو سره په روژه کې روژه نه ماتېږي، نه ماتېږي، نه ماتېږي، نه ماتېږي. ټیک شوله؟ اوس دې څیزونو سره روژه ماتېږي. وروسته ورته غوږ ونیسته چې کوم بیانوم. نمبر 1، په پوزه کې یا په غوږ کې دوی اچولو سره روژه ماتېږي. پوزه کې او په غوږ کې، پوزه دا ده او غوږ دا دی، دا حلق ته ځي او د سترګو والا نه ځي، دماغو ته ځي. دا دواړه لارې دماغو ته تللي، سترګو والا لار دماغو ته نه ده تللي. پوه شوئ؟ قصدن ځان له الټی راوستې، دویم بیمه قصدن ځان له الټی راوستې او په ډکه خوله یې الټی وکړي، دې سره روژه ماتېږي. خبرې ته هم پام دی پوره. کال پسې اورو نو لکه نوې لګي که نه، مونږ هسې مړه داسې ښکارو ته به وایي چې پرون مسلمانان شوي یو. والله هره مسله کې بیا ته به وایې چې پرون مسلمانان شوي یو. والله خو دا خیر د دې مجلسونو قدر وکړئ، دا په ځان بوج مه جوړوئ که نه یار نو، او پام ورته کوئ که نه. ګوره ما کومې الټۍ یادې کړي، دا نیمګړې خبره تاسو کوئ که نه، چې اوس دې ټایم بیخي ډبل لوټۍ وه تاسو باندې مې ویشلې چې قصدني وکړي. قصدني دا ګوته د الک ته څه کي، دا کله خلک کوي تاسو ته پته شته؟ نه څنګه؟ ها د دې هم درته چل ښیم. حضرت عمر رضی الله عنه هم داسې کړي دي او ابوبکر رضی الله عنه هم داسې کړي دي. الک ته ګوته اړمه کړې وه، دا ځان له مسله نه. مشتبه خوراک چې کله مسلمانو کې مشتبه خوراک یو کو، دا پته ورته نه وه چې دا حلال دی که څه دی، او بیا ورته وروسته پته ولګېده چې دا خو څه دی، نو دا به اوس ازمېدو ته نه پرېږدي. که عزم شو خو دې نه وینه جوړېږي او رګونو ته ځي او سترګو ته ځي او دماغو ته ځي او زړه ته ځي او لاسونو خپو ته ځي، بیا به د لاسونه خپې سترګې غوږ پوزه ژبه دل دماغ دا به ټول حرام کارونه کوي. زمونږ دا بدن حرامو ته ډېر تخ مخ کېږي که حلالو ته سوچ وکړي. رښتیا دا دې کې هلته کې هغه وینه ورکې حرامه چلي، نو دا به وینې جوړولو ته نه پرېږدي، زر به خولې ته حلق ته به ګوته اړمې غر ختمې وې. یو ځای کې حرامه روټۍ وه،
نو ما باندې مرګرو ډېره خواري کوي راځه وخوره ډېر زمام ورته طبیعت ګډوډ داسې غټې غټې بوټي وي چڼه میوه وه او سره غوښه وه او هغه 11 رنګه وریجې ني هغه وي او ګرمې ګرمې روټۍ وه الوا ته څوک ټینګېږي ډېر تکلیف را باندې تېر شو په لاره چې راتلو نو استاد چې وي دا خو مونږ خورو نو خورئ که نه تاسو څوک منې کولی شي څلوېښت ورځې نه مونځ قبلېږي او نه دعا قبلېږي دا به اوس څه کوو میل که عمل پې کوې خو بیا درته جواب ښیم که عمل پې نه کوې نو میلونه ګاډې زه چې کور ته ځان رسوم ولې نه عمل پې کوم میل ته لږ ګاډې لږ سیټ ته کړه غر ګاډې سیټ ته ودرولو میل هینډ بریک هم راکړه ګری میل کوشه او د دغه ویڼې په غاړه باندې کېنو چې څه دې خوړلي ټولو سره خو ما ته وایي وي هلک ته به دغه وخت کې ګوته اړموم چې کله مې څه خوړلي حرام خوړلي نو اوس وي چې ډېره خوړلي په زور چې خولې ته څه اړم کړي ګوته اړمه کې او الټی وکړي او هغه الټی سي په ډکه خوله دې سر روژه ماتېږي که دا دله په خپله الټی رالي او دا وشوې که دا په ډکه خوله هم وي روژه ورسره نه ماتېږي او 10 ورسره ماتېږي نو نوي مسلمانان نه وي شکر دی زاړه یو پام کوئ دې خبرو ته ښه خولې کنګالوله درېم ویم خولې کنګالوله او دې دوران کې حلق ته اوبه تېرې شوې او داسې کولو خولې ته اوبه واچولې او داس باندې خو موږ خبرې هم کوو که نه خبرې کولې یا دعا ویله چې غړپ شو خطا شو هغه اوبه تېرې شوې روژه څه شوه ماته شوه روژه ماته شوه دی به اوس د روژهدارو غونته تر ماښامه پارېز کوي څه به خوري سکي نه ګورې خو بیا چې کله کوجه شي یو روژه به رانیسي او څلورمه زنانه له ګوتې وړلو سره ټچ کېدلو سره انزال وشو کمزوری و انزال وشو دې سره هم روژه ماتېږي څه شی د ده تېر شو داسې شی چې هغه عام طور باندې څوک خوري نه لکه لرګی شو اوسپنه شوه او کچه غنمو دانه شوه وغیره یا عود د هغې لوګۍ قصدن حلق ته ورسولو دې سره هم روژه ماتېږي بله ښه پام کوئ خبرې ته ګورئ ښه زاړه مسلمانان یو په هیره خوراک وکړو په هیره نو په هیره خو روژه نه ماتېږي د ده بیا دا خیال و چې مړه بس دې سره به ګینې روژه سي بس بیا ورته کېناستو او ښه قصدن پې ځان څه کړو موړ کړو روژه ماته شوه هغه اول په هیره باندې خوراک کولو سره روژه نه وه ماته شوې خو چې کله دته رایاد شو فوري خوله به یې کنګال کړې وه بس دا څومره خوراک یې چې کړی و دا هم پې الله وکړو روژه یې مو شوه او ده دا پام وکړو ده دا خیال وکړو چې ګینې دې سره څه ماته شوه ورته بس بیا کېناستو چې هسې ماته ده نو دا اوس څه شوه ټوټه ورته ماته کړه او دغه شان د شپې دی د شپې را پاڅېدلی دی دی وایي کینې لا د پېشمني وخت شته دی او د پېشمني وخت څه شو تېر شوی او دغه ټایم کې د خوراک وکړو یا اسکاک وکړو روژه څه شو دې کې به درته یوه اهمه خبره وکړم ډېرو کلو کې ډېرو ځایونو کې د بعضې خلکو به عادت ده چې پېشمنۍ به وکړو نو بیا به یې ځان ته په میز باندې جام کېښودو د اوبو چې دا بس کومه چې بیا د ورځې تږی نه شم خو چې دلته به اذان شروع شو ده به جام په سر راواړولو ورېږه وی لا اذان ختم نه دی څوک وایي ورېږه دا خو لرې لرې اذانونه کېده او څوک وایي لا ختمه نه دی دا اذان چې شروع شو نو جوماتونو کې اذانونه په ټیم کېږي څنګه ټیم داخل شي کېږي کالو سره زمونږ او ستاسو په کلي کې میا عبدالله شاه صاحب چې دی هغه میا عبدالله شاه صاحب هغه صحیح اذان کوي بس چې ګړی ته یې غوږي تهجد هم جومات کې کوي غالبا خو چې څنګه ګړی ټنګ ناري کي بس اذان دی شروع او داسې به د روژه کې به دا ټول قاریانو جوماتونو کې به داسې کېږي انشاءالله نو هغه دی دغه ته انتظار کوي اذان ته چې اذان څنګه شروع شو نه خو صبح صادق شوی دی که نه نیکبخته او د کټورې په سر راواړولو بس کې ورګوي لا بانک خو ختم نه دی لا خو لا لرې لرې بانکونه دي دا روژه ونه شو دا ماته شو دغه شانتې مازدیګر لا انور نه دی پرېوتی موږ د والد صاحب یو کیسه کوله الله پاک د هغې وبخي د هغه وخت کیسه کوله وي دا ګړی هم ډېرې نه وي سپیکر هم نه وي دا د اوسپنې د ستنې وي دا به ټنګېدې نو وایي په ورځ کې داسې حالت جوړ شو چې تکه توره ورېځ راله سم ماښام شو او لا مازدیګر وایي ګړی وي نه بس د خلکو دا خیال و چې ګینې ماښام شو ښه د مزې بس ځان لی وي په شربتې مربتې کړې وي په دغه کې په منګو کې هغه مې اوس کلي او وایي بس د مانځه بند بنا کوو که نه د ماښام چې دې کې هغه وریځ الله پاک لرې که دغه شو چې دې خوا تک سپین نور ښکاره شو نو وایي څوک خو په سجدو پرېوته شو چې قیامت شو که خیري نور چې دې مخه روخېږي او چا ویل لږ نیکبخت و لا دا څه و نو دا روژه ونه شوه دا څه شو دا ماته شو ځکه ټایم د دې به قضا راګرځي په روژه کې بیا بغیر ضرورته څه شی په خوله کې اړول راړول دا مکروه دي ټوت پیسټ کول منجن یا په کویله باندې غاښ صفا کول په روژه کې دا مکروه دي ټوله ورځ په غسل کې تېرول
دا مکروه دی. د جنابت حالت ته ورته ټول ورځ همدغه شان غسلي په غسل کې ګرځي نو دا مکروه ده. دغه شان په روژه کې مریض لا وینه ورکول دا مکروه دي. روژه ورسره نه ماتېږي که نه او وینه چاله ورکول دا مکروه دي. څنګه د ورځې وي سړی ودي که نه او غسل پې ووړي د ورځې خوب کوي او غسل پې ووړي دې سره روژه نه ماتېږي فوري طور باندې بیا پاسي او غسل به کوي غرغره خو بس نه دی کوي. دغه شان په روژه کې جنګ کول کنځلې کول چا سره انخلیدل دا دې سره روژه مکروه کېږي. مکروه څه معنا ده؟ ناپسندیده خدای ته کرکه کوي. روژه مې نیولې ده او خدای ته څه ده کرکجنه ده. مکروه کې قضا نشته ده. مکروه کې قضا نشته ده. مسائل د روژو زده کړو انشاءالله. یا رحمت الله صلی الله